السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه زما خوږو دوستانو، مشرانو، حمزولو، بچو، نن بیا القاری دوست محمد چینل نه زه تاسو ته مخاطب یم. او زما خوږو دوستانو، ما تاسو ته قصې شروع کړي دي، خو ګورې دا قصې ښه په غور سره اورئ او سبسکرایب کوئ او شیر کوئ. نن راشئ وګورئ د حضرت موسی علیه السلام دور زمانه وه، او په دغه زمانه کې یو ډیر مشهور بزرگ چې د هغه نوم دی بلعام بن باغوره. او دغه بلعام بن باغوره به سوال چې د الله نه کولو، نو الله پاک به سوال قبلولو. نمبر 1. نمبر 2 چې د به چاته بددعایي وکړله، هغه بددعایي به هم الله پاک قبلوله. خو دې دی کې زه تاسو لږ پویومه چې ستاسو ذهن کولو شي. دا بزرگ د موسی علیه السلام دور زمانه کې پیدا شوی و، او که د دې نه وړاندې بزرگ پیدا شي یا وړاندې وروستو د آخر زمانې د پیغمبر زمونږ او ستاسو د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې هم پیدا شي، نو دا یاد ساتئ چې د تبع تابعی درجې ته د ټول اولیاء، بزرگان، غوثان، قطبان دا په درجه کې هغې ته نشي رسیدی. بیا که دا ټول تبع تابعین را جمع شي چې هر څومره دي، نو هغه د یو تابعی درجې ته نشي رسیدی. بیا که ټول تابعین را جمع شي، نو دا د یو صحابي ادنا درجې صحابي هغې ته په درجه کې نشي رسیدی. او که تمام صحابه کرام دا را جمع شي، نو د یو نبی درجې ته نشي رسیدی. بیا چې تمام نبیان 1,40,000 کم او زیات چې موږ او تاسو داسې الفاظو کې وایو، دا ټولو انبیاء علیه السلام را جمع شي، نو درجې په خپل ځای ډېره اعلی ده. د یو بل نه اعلی پیغمبران دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم، درېمه سپاره کې الله تعالی موږ ته فرمایي. خو عقاید و جهان ته یو نبی درجه هم نه رسیږي. راځو د دې بزرگ واقعه نه. ده به بددعایي کوله، خیرې به یې کولې او دعاګانې به یې کولې. دی ډېر زیات مشهور شو. قوم راغی او راجمع شو، فیصلې وکړله، مشورې وکړله په اتفاق سره چې یاره دلته یو بزرگ پیدا شوی دی او حضرت موسی علیه السلام نه مونږ تنګ شوي یو چې هغې ته لږه بددعایي وکړي، نو مونږ به هغې له خیر دی څه پیسې وغیره ورکړو. دوی چې کم وخت کې راله دغه بزرگ ته چې د حضرت موسی علیه السلام خبرې ورته وکړه، هغې دا تاسو څه کوئ؟ حضرت موسی علیه السلام او بیا زه په دې جبه بیا هغه ته خیرې کول، هغه ته بددعایي کول، د هغه په هکله خبره کول، دا تاسو څه وایئ؟ نو ده انکار وکړو. قوم بیا را جمع شو او بیا مشوره وکړله. یو ډېر لوی میټینګ وشو، او په دې میټینګ کې سپین ږیري هم ناستي او ځوانان هم ناستي، او هغوی دا فیصله وکړه چې دی په داسې څه باندې مجبوره کوي چې دی خامخا بددعایي وکړي. نو موسی علیه السلام خو د الله پاک پیغمبر دی، د الله پاک ورسره امداد دی. هر پیغمبر سره د الله پاک مدد وي، دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. عرض دا چې دی بزرگ لا بیا دا قوم راغی او ورلې پیسې ورکول ویلې چې دومره پیسې واخله، خو ته داسې ووایه لکه حضرت موسی علیه السلام. دا واقعه دلته یاد ساتئ. حضرت موسی علیه السلام په منبر ناست دی، او بعضې خلکو منافقانو هغې خپلو کې پیسې را جمع کړي
او یو بدنامه زنانې وکتله، زناکاره زنانې وکتله او هغې ته یې پیسې مخکې کړي چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي نو څه به اواز وکړي چې دی موسی علیه السلام ونعوذ بالله دا د الله برحق پیغمبر نه دی، دا خو ما سره مخکې میلاو شوی دی، بدکاره دی. نو کله چې دی دا خبره زنانه ته وکړه، جومات ته زنانه راځي، رب العالمین ته اوس وګورئ، د الله قدرتونو ته وګورئ. ما تاسو ته ویلي چې د پیغمبرانو سره د الله پاک مدد وي. نو حضرت موسی علیه السلام په منبر باندې ناستی دی، هغه زنانه اواز کوي ای خلکای، ای د الله بندگانو، یاد ساتئ ماله دومره پیسې راکړې شوي دي، ما ته وایي چې په حضرت موسی علیه السلام باندې الزام ولګوئ. ای خلکای، حضرت موسی علیه السلام د الله برحق پیغمبر دی. حضرت موسی علیه السلام پس چې دی موږ ټول په نارو کې پراته یو. نو د موسی علیه السلام څخه دغلته هم الله پاک مدد کړی دی. عرض مې دا کولو چې دا مجبوره کړو د حضرت موسی علیه السلام د بددعایۍ او د خیرو په حقله باندې چې ته به هغه ته بددعایي او خیرې کې. و چې کم وخت کې زنانو نه خبره شروع کیږي، ویل دی بلغم د ښځې له ورشئ او ورته ووایې چې دومره به سره زر درکو، دومره به سپین زر درکو، دومره به اشرفۍ درکو، خو ته دې دا خاوند دې خبرې ته مجبوره که. زنانه ورته وایي شوهره ډېرې دعاګانې دې کړي دي، ډېرې بددعایي دې هم کړې ده، خیرې دې هم کړي دي، او ګورې دا یو خبره درته کوم، زه به تا نه پاقه ټیم ځمه که تا حضرت موسی علیه السلام ته بددعایي ونه کړه. نو دی ډېر زیات مجبوره شو. زمونږ او ستاسو کمزوري دقه ځای کې ده، دلته دکه نه ده سیبه. یو عالم لګیا دی تقریر کوي، دا واقعه یاد ساتئ چې دی مجبوره کو. راځم خپلې خبرې له. یو عالم لګیا دی تقریر کوي په جومات کې، ای مسلمانانو دا راته ووایئ چې دا جومات د چا کور دی؟ ټولو په یو اواز سره وویل دا د رب العالمین کورونه دي. څومره جوماتونه چې په دې کې منځونه کیږي، اودسونه کیږي، په دې کې اذانونه کیږي، دا د الله پاک کورونه دي. عالم आवाज کوي اے د الله بندگانو یاد ساتئ چې څوک د الله په کور کې دروغ وایي. الله رب ذوالجلال قرآن کې فرمایي لعنت الله علی الکافرین، لعنت الله علی الکاذبین، یعنی لعنت الله علی الکاذبین. ما کافرین ویل انسان دی هغې خطایي زه معافي د الله نه غواړم، خو کاذبین لفظ راغی. کاذب دروغجن ته وایي. که تاسو د الله په کور کې دروغ وایئ نو تاسو باندې به د الله پاک په دې کور کې لعنت وریږي. نو د الله کور کې خو رحمتونه وریږي. خو دروغ ونه وایئ، سچ وینا وکئ چې څوک د ښځې نه خپئ نو هغه په دې جومات کې پاسېږئ. عزیزانو نو ټول سړي پاسېده. مولوي صاحب چې یو خوا هم ګوري بل خوا هم ګوري چې وی کته په یو ګوټ کې یو صاحب ناست دی. مولوي صاحب د لاس راواغستو په دقه ځای کې کېښودو او هغه صاحب ته مخ راواړو چې ای د الله بندای، د دې فتنې په دور کې په داسې وخت کې چې نن سبا خو داسې نازک حالات، په نن وخت کې ته د ښځې نه خوشحالئ، رب العالمین به تا ته هورانې درکوي او په هره هورانې هغې به دنیا ته نوک قدرم نه ښکاره شوې،
آغا قرآن چې ډېرې پاکې قرآن به وي. اے مسلمانانو په نن وخت کې به دغه قرآن دغه څلور ولي چې به بیږي، یو به د شودو وي یعنې د پیو به وي، یو به د شرابو وي، یو به د اوبو وي. عزتمندو نو چې دا ولی بیږي دا به جنتي د پاره وي، یو به د پیو وي، یو به د شرابو وي، یو به د اوبو وي، او یو به د شاتو وي. خو شات هغه شات چې هغه به ډېر زبردست شات وي. الله دې زمونږ او تاسو دغه مقام نصیب کړي. نو عالم هغه ته مخ راواړو، وی مولوي صاحب خفه نه شي، په ما پسې د جنت، په ما پسې د ټولې حورانې، په ما پسې د هر څه راوتړل، زه دومره قابل نه یم، خو زه په دې خپو معذوره یم، نو زه به خیر دی د ودرېدو په دې د لاس اوچت کړمه. تاسو واورېده جي؟ مطلب دا دی چې نن سبا موږ او تاسو د خپل کور نه خفه یو. دا وجه څه ده؟ دا په دې کور کې عبادت نشته. نو چې کم کور کې عبادت نه وي هغه ځای کې خفګان وي. خپلې قصې له راځم. قصه ما دې ځای کې پرېښې وه، یاد ساتئ حاضرینو. زه به تاسو نه تپوس هم کومه چې ما کوم ځای واقعه پرېښې وه. ما په دې ځای کې پرېښودله چې د خپلې بیبي یعنې خپلې ښځې دا مجبوره که. نو د سره کجی خر و. کجی خر دې ته ویلی شي چې په لاره تلی نه شي. نو په دې په لاره باندې روان دی دغه ځای ته مقام ته، خو دا کجی نه و، دا خرخه، دا خر ښه تکړه خو دې مقام ته نه تلو. د هغه دونه مینه وه د حضرت موسی علیه السلام سره، د پیغمبرانو سره، د زناورو مینه. دی اوس په چوکه باندې وخي چابق ورسره دی، او کله یو طرف وی کله بل وی، لیکن خر هغه ځای ته هم نه تلو. نو چې کم وخت کې دی ورسېده دغه غر خوا ته چې کم ځای به ده بددعایي کوله، کم ځای به ده دعاګانې کولې. بیبي ورسره ده، قوم را جمع شوی دی، او دغه بزرگ د حضرت موسی علیه السلام په حقله بددعایي کوي. ویل شابه بددعایي شروع که. چې کم وخت کې دغه مقام ته ورسېده لاسونه اوچت کړو، ده به چې لاسونه اوچتول نو الله پاک به سوال قبلولو. لاسونه اوچت کړي دي او سوال کوي، خو دی وایي بددعایي کوي. رب العالمین په دې ژبه باندې دعاګانې راولي. قوم وایي چې دا کومه خبره ده؟ دا بزرگ د حضرت موسی علیه السلام په حقله بددعایي خو نه کوي، دی خو دعاګانې ورته کوي. دا څنګه وجه ده؟ دې له خو موږ دومره اشرفۍ ورکړي دي د بیبي ته، دومره ماته سره زر ورکړي دي، دومره ماته سپین زر ورکړي دي. دا څه وجه ده؟ و چې کم وخت کې دی په دې زړه کې بیا نیت خراب کو چې زه بددعایي کومه، نو بزرګي کم وخت سره ځي پیغمبر ته خیرې کوي. او چې خیرې کوي نو رب العالمین دا زبان دی دې ته راووته، یعنې د خولې نه ژبه بهر راووتله. الله دې موږ او تاسو له امان راکړي. لالچ کې راغې، د لالچ د هغې حالات خو ډېر خرابي که نه. ما تاسو ته مخکې ویلو چې انجام یې بیا ډېر خراب وي. نو عرض دا چې بددعایي په ځای باندې دعاګانې د ژبې نه راوتې، خو چې کله بددعایي شروع کړه او په زبان یې راغله نو ژبې بهر راووتله. اوس قوم ته یو خبره کوي، دا خو خبیث شو، خنزیر شو، دنه ایمان لاړلو، بزرګي ختمه شوله. دنه یو شی الله تعالی جوړ کو چې هغې ته په انګلیش کې ډاګ وایي چې تاسې یې وپېژنئ. په اردو کې ورته کتا وایي، پښتو کې ورته سپی وایي. نو دنه سپی جوړ شو، نو دی اوس دې خلکو ته وایي دغه وخت کې چې ای قومه موسی علیه السلام ته جنکۍ ورولېږئ، او هغه جنکۍ داسې جنکۍ ورولېږئ چې لباسونه یې تنګ وي، بالپینونه وله ورکوي،
او ورسره نور شیان ورکوي، خو د جنکو ته ووایه چې ښه ازادې خبرې کوئ. مطلب دا دی معاشره وله خرابه کوي، ګډه وډه کوي. زمونږ او ستاسو معاشره څومره ښایسته روانه وه، خو چې کله نه موږ د قرآن خلاف شروع کړي دي، نو رب العالمین موږ او تاسو باندې نوې نوې عذاب راولي. ګراني کم طرف ته روانه ده. دا څه وجه ده؟ زمونږ او تاسو کې ازادي پیدا شوې ده. چې کله دا ازادي ختمه شي، نو اله العالمین به په موږ او تاسو رحم وکړي. نو دغه صاحب دله چې کم وخت کې سپی جوړ شو، جنکۍ لاړې د حضرت موسی علیه السلام قوم بن اسرائیلو ته، نو ټول د جنکور سره په خبرو په اترو په ګپ شپ شروع شول. نو اوس الله پاک خو بانه ګوري که نه؟ کله چې انسان مونځ کوي نو الله وله بانه ګوري، وایي دا مونځ ګزاره دی، دینداره دی، دته مې ګناهونه معاف کړه، نو جنت وله ورکړي. او چې کم وخت کې انسان بدبخته شي، لکه دا ظالم چې دا دومره بزرګو او دومره علم الله پې وکړی او د هغې باوجود هم دوکه شو، لاړ موسی علیه السلام ته خیرې کولې په غر باندې، او الله پاک چې نه سپی جوړ کو. داسې قومونه ډېر الله تباه کړي دي. نو خیال کوئ، د بزرګانو هم ډېر خیال ساتئ، خو د انبیاو خپله درجه ده، د صحابو خپله درجه ده، د تابعینو خپله درجه ده، د تبع تابعینو خپله درجه ده، او د عام بزرګانو خپله یو درجه ده. دا ما تاسو ته دا واقعه بیان کړه، خو د ټولو نه اول زما دا واقعه عرض مې دا کولو چې کم وخت کې جنکۍ ور اولېږلې، نو په دغه وخت کې زمزم بن شلم دا یو لوی سردارو، دیم پکې دوکه شو. ولی شیطان موږ او تاسو له دوکه راکوي. شیطان د هر چا سره دی، خو مشر پسې اول ورځي، دا یاد ساتئ. امام دی نو امام لا د هر طرف نه راځي، عالم دی د عالم له هر طرف نه شیطان راځي. دا ولې راځي؟ هغې کې وجه دا د عالمانو سره امامانو سره لویه خزانه پرته ده. نو غل کم ځای نه غلا کوي چې په کم ځای کې مال حال ډېر پروتي. نو شیطان ځکه راغی دې مشر له چې د ده نه غلا کوله، یعنې د مال حال ډېر دی، داسې عالمانو سره هم خزانه وي د علم، نو دا شیطان یې وله خرابوي. نو عرض مې دا کولو چې کم وخت کې جنکۍ رالې، زمزم بن شلم دا د ټولو سردارو مشرو، او دی دوکه کړلو. څنګه دوکه شو؟ دله جنکۍ رالې، چا سره څه څیز دی خرڅول کوي، چا سره څه څیز دی خرڅول کوي، مختلفو طریقو سره. خو دا خرڅ خبره نه وه، بل په نیت کې بل څه و چې یاره مونږ به دلته کې دا خلک ګمراه. دا یاد ساتئ. نن سبا هم دا جنکۍ ګرځي په تنګ لباس کې، چا سره څه لاس کې نیولي وي چې دا رانواله، اکثر چا څه کپړه وي، بعضې بدبخته هغې له پیسې هم ورکوي، هغې سره بدکاریانې کوي. نو رب العالمین د قهر نه ویریږئ. مسلمانانو ورونو د دې واقعې نه فایده واخلئ، دا زده کوئ، نورو ته هم ور ورسوئ، یعنې شیر یې کوئ چې مسلمانان یې وګوري چې او دا حقیقت دی. بیا د حضرت موسی علیه السلام قوم 70,000 فوجیان په دغه جنکو په دغه سره چې دوی بدکاریانې شروع کړي، نو رب العالمین دوی هلاک کړه، تباه او برباد یې کړه. الله تعالی داسې ډېر قومونه تباه کړي دي. رفتن په رفتن به واقعاتو کې راځي، زه به تاسو ته مخې ته راولم. الله دې په دې خبرو باندې مالا او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځئ. نو د حضرت موسی علیه السلام واقعه دې پورې ما ذکر کړله، که بیا انشاءالله ټیمو مخکې به ځو دا واقعګانې دا به زه ستاسو مخې ته ږدم. خو زما دا چینل د القاري دوست محمد په نوم باندې یوټیوب باندې دا خامخا شیر کوي، مسلمانانو ته ورسوئ. په دې شیر باندې زه خپل تقریر ختمول غواړم. وی وس می دومره نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکم،
وسمې دومره نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي فقیرانو لره. والسلام علیکم.